بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا بیګا چې کوم د پټرولو او د ډیزلو په شکل کې په دې قوم باندې بم را غورځول دي د امپورټ حکومت د دې حواله سره زما د نن ویډیو پیغام د خپل عوامو ته چې دا یو انتهایی د قوم سره مذاق روان دي، یو ظلم زیاتې روان دي. په دې باندې هر کس لا आवाज اوچتول پکار دي، کاغه سیاسي کس ته او کا غیر سیاسي کس ته. دې ټیم کې په دې باندې چپ پاتې کېدل د قوم سره یو زیاتې دی، د قوم سره ظلم دی. هر کس له په دې باندې आवाज اوچتول پکار دي. ګوره د عمران خان په حکومت کې په زه تاسو دا فګر خیم چې په 2 اپریل باندې 2 اپریل 2022 باندې په عالمي مارکیټ کې بیرلو $104 باندې او په پاکستان کې پټرول او ډیزل په 140 او 150 ریټو. نن په عالمي مارکیټ کې بیرل دی په $160 باندې، په $160 او پټرول ستا په ملک کې دی په 460 روپۍ باندې او ډیزل په 520 روپۍ باندې دی. دغه سي ګریلو سلندر د دې جنگ نه مخکې میاش مخکې ګریلو سلندر په 3500 روپۍ باندې، نن ګریلو سلندر په 5100 روپۍ دی. 1600 روپۍ په سلندر کې اضافه وشله. اخر جنگ په ایران کې روان دی. په پاکستان کې څه اپت راغلی دی چې دا دومره د مهنګای دا طوفان راغلی دی. ابنای هرمز چې کوم سمندر دی د ایران په کنټرول کې، دا امپورټډ وزیر اعظم دا دعوه کوي چې د پاکستان ته چې کوم جازونه راځي د کاغذ مال بردار چې سوره بیري جازونه پاکستان ته راځي، کای کې پټرول دی او کپای کې ال پی جی ګیس ته کای کې نور آیټم دي، پاګې باندې د ایران د طرف نه پابندي نشته. نو چې پاګې باندې د ایران د طرف نه پابندي نشته، نو دا مهنګای بیا د څه خبرې ده؟ دا مهنګای ولې دا پټرول او ډیزل او دا ال پی جی ګیس ولې اسمان ته ورسو؟ اخر د دې اثر خو په هر یو سیز باندې پریوزي. ستا کرای به سیوا شي دي سره ستا خپ 600 روپۍ دی میټر باندې فکس چارجز ولګول، لاین رنٹ چې وته وای 600 روپۍ. دا یو انتهایی لوی ظلم د قوم سره روان دی. مهرباني وکړئ، زه خپل عوامو ته زما دا میسج دی چې راپاسئ، په دې باندې भरपूर طریقې سره आवाज اوچت کړئ. موږ خو ان شاء الله موږ په ډیر زر یو ډیر لوی احتجاج په دې باندې موږ کوو ان شاء الله. خو زه خپل عوامو ته دا وایم چې دې ټیم کې تاسو په دې باندې چپ پاتې نشئ. په دې باندې भरपूर طریقې سره هر کس لا په دې باندې आवाज اوچتول پکار دي، په دې چې دا د ملک سره مذاق ته او دا وفاقي حکومت خو تاسو ته پته ده چې دا خو د عوامو پورټ راغلی نه دی، نو د دوی خو عوامو سره څه همدردي نشته دی چې دوی په دغه ځای کې ورته په پریکاته کې د حکومت حواله شوی دی. نو د دوی خو عوامو خو دوی مسترد کړي دي، نو دوی اوس په دې شکل باندې عوامو لا هغه زور ورکوي او ډیلی بیسس باندې په پټرولو کې اضافه ده، ډیلی بیسس په ډیزلو کې، په ال پی جی ګیس کې، د بجلی ګرانۍ په دې ملک کې کاروبار شته نه، امن نشته دی، روزګار شته نه او رسته رضا اخر د دې به کېږي څه؟ دا خلک په خودکشۍ کوي. نو زه اخره کې زه خپلو عوامو ته دا میسج ورکوم چې انشاءالله موږ ډېر زر د یو ډېر भरपूर احتجاج کال به ورکوو او زما تاسو ټولو ته دعوت دی چې په هغه احتجاج کې به تاسو भरपूर شرکت کوئ، په دې چې دا د عوامو دپاره دی او موږ به خپلو عوامو سره په هر میدان باندې ولاړ یو انشاءالله. که هر رنګه حالات وي موږ به خپلو د عوامو اواز جوړېږو انشاءالله. ډېره مهرباني.